او په خبرو اترو او هغه کارونه چې دي نو د هغې خو هر سړی سپورټ کوي، خپل هم سپورټ کوي، پردی هم سپورټ کوي. نو زه ستاسو د اوسکۍ نیوز ډیره مننه کوم چې دا په دې وخت کې زمونږ خواله راشي. د نور په دې علاقه کې څومره لکه څومره د ښېګړې خلک وي نو د هغوی خواله ځي او هر وخت د هغوی انټرویو او د هغوی خبرې نشر کوي. نو زه یو ځلې بیا ستاسو مننه. ډیره مننه. زه بیا خپلو کتونکو ته دغه خپلې معاملې طرف ته راځم. حاجي صاحب تېره ورځو کې یوه معامله راوچته شوه زمونږ دغه کلي ته نږدې چې یو پلان د پخوا نه جوړ دی، بیا یو بل پلان جوړیږي او اسرار خان د دغه پلان چې کوم دی مالک و. نو په هغې کې دغه نږدې کورونه چې وو هغه زیات تر په دې متاثر و چې هغو باندې مخکې تېره وه، نو لحاظ هغو دغه تېر شوي پلان نه ډېر مطلب زړه خوږي وو. نو کله چې د نوي پلان خبره کېده نو بیا هغو دې کلي سره رابطه وکړه د دې مشرانو سره. دغه مشرانو بالکل خپل کردار ادا کړه، د دغه خلکو لیډینګ یې وکړو. خو د دغې یو پس منظر ستاسو مخې ته موږ هم درسو، د هغې نه شاته نه ځو. نو زه وایم چې دغه پس منظر چې دا دغه علاقه خلکو چې د هغو غوښتنه وه د هغو په وینا باندې څومره چې د هغې هغه سټپ بای سټپ کار شوی که دا زما کتونکو ته ووایو نو ډېر به ښه. فرید خانه څنګه چې تاسو وویې بالکل په هغې خبره کې بلکې دا زمونږ خواهش و دغه دا کمالاقه چې دا پلان جوړیږي نو دا زما ذاتي خواهش و چې یاره دا پلان که جوړیږي نو موږ د چا د بزنس خلاف نه یو، خو چې دا څه په اصولو جوړ شي او دغه اصولو دپاره مونږ دغه علاقې د خلکو ته ووایو چې تاسو راپاڅئ او د دې دغه چې کوم دی نو د دې خبره وکئ. په هغې کې چې خبرې شروع شوې نو په هغې کې مونږ فرید خان ستاسو سره پکې وایي د کلي څومره مشران چې وو نو هغه په هغې کې ناست وو، مونږ خبرې اترې وکړې او په خبرو اترو کې خبره دا وشوه چې هغوی کم اصرار چې و د هغه سره یو دوه ملګري نور وو زمونږ خپل خلک وو هغه راله او د هغوی سره څه خبرې داسې وشوې چې هغو به وی چې دوه درې خبرې وې چې مونږ به د دې پابند یو او مونږ به چې کوم دی دغه کوو دا پابندي به کوو. نو مونږ په مشرانو دا ووی چې یاره ټولو مشرانو خو ونه وی خو یو درې څلورو مشرانو دا خبره وکړه چې یاره ټیک ده که ته دا کار کولی شي نو مونږ په دې باندې صلاح کوو. په هغې کې مونږ چې کوم دی نو 2 ورځې ټایم واغستو. 2 ورځې ټایم نه بعد چې کوم دی نو په دې کې زمونږ د یو سی د ویلیج وی سی ناظم چې دی سابق ناظم میرافضل هم او یو پکې یو سوشل ورکر دی زمونږ د دې علاقې دی اوس په دې خرکنۍ کې اوسېږي وقار نومې دی. نو دوی مو مونږ هغه ملک چې کوم دی نو په دې دغه کو چې 2 ورځې ټایم مونږ هغوی له ورکړو چې 2 ورځې کې به مونږ تاسو ته جواب درکوو چې مونږ څه کوو. 2 ورځې بعد بیا په هغه ورځ باندې چې مونږ هغه مجلس ختم کو زمونږ میټینګ ختم شو او نو د میټینګ د 2 ورځو نه مخکې په هغه ورځ مازدیګر زه مردان ته تللی وم نو ما ته میرافضل ټلیفون وکړو چې حاجي صاحب دا کلي دا نږدې خلک چې دی نو دا په دې راضي دی په دې اګریمنټ. نو ما چې یاره دوی راضي نو بالکل د دوی نه لیکلې واخلئ. لیکل ته دوی واغسته او موږ ته ووی چې ما ته یعنې هغې کې څه معاهده وه. معاهده کې 3 خبرې وې چې یو به دا پلان لوګی نه کوي، که لوګی کوي نو دا به هر وخت مونږ بندولی شو او دویم چې دی نو دغه دی دا چاردیواري به کوي چې د دې نه زمونږ ګیر چاپېره علاقه نه ډسټرب کېږي او درېیم د میرې ته چې کومه لار تلې وه 3 فوټه لار به دا سیوا پرېږدي 10 فوټه وه نو دا به ورسره 3 فوټه د خپل طرف نه ورکوي. په 3 باندې زمونږ څلورمه جیجه وه چې لوکل باډي چې کوم د دغه لګي بالکل څلورم پکې دا و چې یاره د کم کلاس 4 لیبر لګي نو هغه به د دې نږدې علاقې د خلکو نه پوره کوي که دا خلک کار کوي هله. نو په دې باندې اګریمنټ شوی دی او که اوس هم چاته څه اعتراضي او خبره نو هغه د اوسکۍ په نیوز دی راشي او خپل اعتراض دی ریکارډ کړي. نو څه وخت مونږ د چا د کاروبار خلاف نه یو، کاروبار به هغه کوي خو که په دې شرطونو کې یو شرط هم هغه فرض که د هغې نه انکار کوي نو مونږ د دغې معاهدې خلاف یو. بیا اینی ټایم مونږ د ټول کلی بلکې هغه مثلا یو ملت کې هغه پلان هغه سړی هم اصرار هم ښه سړی دی حتی که مونږ داسې ووایو نو هم به بند کړي کار خو چونکې هغه خپل کاروبار کوي او کاروبار څه شرطونه دي پوره کوي نو مونږ مشران په هغې باندې اعتراض نه کوو.
زه د حاجي صاحب دغه خبره خپلو کتونکو ته لږه په وړاندې بوځم. په دغه کومه ورځ په لاولنۍ ورځ باندې چې د احتجاج کوم نوټس شوی و د اوسکۍ د پاڼې نه دی شوی، خو لحاظه موږ د اوسکۍ پاڼه هم هلته موجود وه. موږ د دوی د احتجاج ریکارډ کو او حاجي صاحب هغه واکدارانو ته زموږ دغه آواز ورسېدو. موږ په هغې کې بالکل اوس هم دا خبره کوو او په هغه وخت کې هم کړې ده چې یاره که چېرې دا خلکو ته په دې باندې اعتراض وي نو لحاظه موږ بیا په شا کلک ولاړ یو. لحاظه کله چې بیا معاهده کېږي په معاهده کې د دغه لوکل خلکو چې کوم دی رایه اخیستل شوې ده هغو په دغه معاهدو باندې د دې سړي سره اګري شوي دي، خصوصا د دې پلان د مالک سره. موږ دغه یوه خبره بیا بویو که چېرې په دغه معاهده کې هغه کمی کوزی کوي نو بیا هم موږ د دغه خلکو په شا کلک ولاړ یو. د حاجي صاحب داسې خبره ده او ملګرتیا به یې کوو. بیا هم زه دغه خپلو ملګرو ته کوم چې زموږ سوشل اکټیویسټ او په سوشل میډیا باندې کار کوي زه هغو ته یو خبره کوم. همیشه دا خبره ډېره مشهوره ده مې لکه دا به چېرته فیسبوک خبرې مړه دا به د سوشل میډیا خبرې نو دا په وجه دی چې همیشه موږ تحقیق ونه کړو او خبره چې کم دی نو بړا چړا کې پیش کوو. دغه کسانو ته زه وایم چې زما دغه لوکل ملګري ټول د راهیره وخته پورې موجود وو. ایون چې کله عدالت ته ځي هلته معاهده لیکېږي بیا هم دوی ته پته ده، خو موږ وایو چې د قوم د خدمت لپاره د نوم ضرور نه ده چې جوړ کړی شي. د قوم د خدمت لپاره ستا خدمت چې کوم دی غټ نوم دی، نوم مه ورکوه، خدمت وکړه. دا خدمت په ستا خبره کېږي. که ته دغه ځای کې نومونه مینشن کړې چې دا او دا او دا نو ټیک ده ستا خبره، خو په هغه وخت کې موږ صرف 2 ورځې ټایم اخیستی و. دا 2 ورځې زموږ دپاره د سوچ خبره وه چې موږ په دې کې کینو او خبره وکړو. ممکنه ده چې په دې باندې موږ لکه مطلب د قوم د مستقبل لپاره ښه فیصله کړې وي، د دې نه هم ښه وی، خو نه چې تاسې په دغه وخت کې متفق شوئ او خبره هم کړې ده نو بالکل هغه معاهده هم زموږ د احتجاج په وجه باندې معاهده چې کوم دی تحریري ته ورراله او هغه باقاعده چې کوم دی د پایلې حصه ده او څه ټیم هم پې ته چیلنج کولی شي، عدالت ته پرېږدی شي. دا چونکې د اوسکۍ نیوز په دې وخت کې مونږ زه خبره کوم نو زه لا یو چې کله زمونږ مشران ټول دي، زمونږ زړونه دي، زمونږ ورونه دي، څوک هم چې د علاقې دپاره ښه کردار ادا کوي مونږ یې نوکران یو او هغه زمونږ مشران دي. خو زه دا خبره کوم چې یاره هر کله مونږ کومه خبره کوو داسې قومي مسله راشي او هغې کې احتجاج وشي په هغې کې دا خبرې نو بیا چې کم مشرانو دا خبره کوي نو هغې هغه وخت چې نو هغې کې د بیا کمیان راولي. ولې چې دا جلبازي چې لږه شوې ده نو دې جلبازۍ ته لږ دغه پکار و چې یاره دوی دا 2 ورځې کړی وی نو همدغه معاهده به وی، خو دا ټول ورونه به زموږ چې کوم دی نن به دا ګیله نه و. نو چې کوم ورونه ګیلهمن دي نو موږ د هغوی سره هم ملګري یو. که څه داسې څه غلط کار شوی اګریمنټ کې څه کمزوري راغلي نو اوس هم راتلی شي د اوسکۍ په پاڼه دې خبره وکړي، موږ ته دې ووایي، موږ د دوی به مخکې دوی به شاته موږ به چې کوم دی نو بالکل د دوی حمایت کوو. ډیره مننه. دغه وا د پلان د حده پورې خبره تاسو ته نن ښه پاکه کړه او که څوک هم داسې غواړئ نو بغیر د پیج نه هم داسې دي زموږ سره کینی دا هر څه زموږ مخې ته شي. حاجي صاحب چې کومه خبره کوي په دې کې باقاعده موږ موجود وو. اوس خبره حاجي صاحب بل طرف ته راځو. زموږ په هر دور کې ایم ان ایز ام پی ایس چې راغلي دي د دې کلي څه نه څه په ترقیاتي کارونو کې حصه کړې ده او بیا زموږ په دې اوس وخت کې موجوده چې زموږ ګران ملګری امایون خان چې هغه د غره دپاره 40 لک روپۍ منظور کړي دي. دغه خبره ډېره وختي نه راغلې وه او منظوري شوې وه تقریبا 2-3 میاشتو زړه کیسه ده، خو هغوی به دا خبره کوله چې تاسو اتفاق وکړئ چې د غر ته داسې یوه لار چې په هغې باندې ټول کلی متفق وي نو نوره خبره به تاسو کوئ. آیا د کوم طرف ته شروع شوې وه په دغه اتفاقي رایه وشوه؟ فرید خانه بالکل ما په دې باندې د ټول کلي میټینګ راغوښتی و، ټول کلي نه مې مشران راغوښتي وو. 2-3 پیرې کله چې دا خبره وشو چې یاره دا روډ په کم طرف باندې به وباسو او لکه کو جوړو نو په هغې باندې ما د بر کلي نه بخ بیدار حضرت نواب نور داس کوم مشران چې وو نو زه خو نومونه ډېر دي نشم اخیستی د زموږ د ډاګۍ مشران نو ټولو متفقه فیصله وکړه چې او دا کم طرف چې مونږ اوس دغه کړی دی چې په دې باندې دا روډ لاړ شي نو مونږ پې زمونږ اتفاق دی. نو مونږ خو اول د همایون خان ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې هغه اوسکۍ غر ته چونکې زما د ځنګل سره زیات تعلق دی نو زه پرسنلي د هغه ډېر زیات دغه ادا کوم چې که دې غره ته دا روډ وشي او مکمل شي نو زمونږ دا غر به محفوظ شي. ولې چې زمونږ هلکان به ځي غره ته نو بیا به د هغې نه غلا ملا د لرګو نه کېږي. نو په دې باندې مونږ ټول متفق یو، بلکې مونږ د هغې که زمونږ د پی ټي آی ملګري دي که زمونږ دا نور ملګري دي ټول پې متفق شوي او مونږ نن هماغه ته تللي وو اسپاټ ته او په هغې کې داسې څه خبره نشته دی. کمه چې په ګریډ کې به روډ خیږي نو چې په ګریډ کې په کم طرف باندې ځي نو په د هیچا څه اعتراض نشته چونکې دا زمونږ د کلي د بر کلي او د کوز کلي مین لاین دی نو په دغه مین لاین باندې مونږ ټول متفق شوي یو
او څه د اعتراض خبره نشته. که څوک اعتراض کوي نو هغه د موسیقۍ پاڼې له راشي او ښه په یو صحیح انداز باندې چې یاره دې کې سم داسې مسله ده چې هغه اعتراض کوي هغه ته څه خبره ده نو د هغې جواب موږ ورکولی شو. او که فرض که موږ غلطۍ نه کوو نو مونږ ته دی ډایرکټ دي زمونږ ځګونو ته راتلی شي مونږ ته خبره کولی شي چې یاره دا لاین ټیک نه دی دا لاین ټیک دی. چونکې د ګورنمنټ نه فنډ راځي نور به هم راځي د چک ډیم په حواله سره راځي به هغوی وایي چې مونږ به چک ډیم جوړو نو هغه به هم انشاءالله د ټول کلي په نمایندګۍ او د ټول کلي په مرضۍ سره به مونږ دا کار کوو. چونکې زه پکې نیوټرل یم بالکل زما یو د پارټۍ سره خو زما تعلق خو نه د کلي په حواله سره زه یو نیوټرل کردار ادا کوم. نو د نیوټرل په مثال باندې د بر کلي د کوز کلي زمونږ څومره ورونه چې دي هغه به مونږ چې کوم دی نو راغونډو او د ټولو په سلا باندې به یو ترقیتي کار او دغه چې زمونږ نه پنډ لاړ نه شي او زمونږ پنډ زمونږ د علاقه خلکو ته ولګي انشاءالله دا به مونږ کوو. څنګه زه خپلو کتونکو ته را خبره بیا لږه په وړاندې بوځم حاجي صاحب چې دغه کم موجوده ایم پی ایس صاحب زموږ لپاره کم فنډ چې کوم دی منظور کړی دی نو هغه محدود دی یعنې ډېرې کمې پیسې دي 40 لاک د دې غر دپاره دغه روډ خو نه کور کېږي خو چونکې دا شروعات دي او زما په خیال حاجي صاحب چې دې غر ته بیا یو روډ کافي نه وي زما په خیال چې د سرو ماړو روډ به هم د وخت ضرورت وي او که د بیغم طرف ته وګورو نو دغه به هم بیا د وخت ضرورت وي خو نه ممکنه ده چې هغه وخت به مونږ وینو که به ونینو ځکه دا به په یوه لار کور نه شي ځکه چې دا غر ډېر غټ دی. انشاءالله چې کله دوی د دې افتتاح به هم کوي مایون خان راغواړو نو مونږ هغه ته د اوسکۍ د پاڼې نه که هغوی دا ګوري نو زمونږ غر چې کوم دی نو هغه ډېر غټ دی او مونږ له پکار دي چې دا مونږ له دا ډاګۍ چې ورته مونږ وایو دې دپاره یو روډ راکړي مونږ ورته برکلی کم سرو ماڼو وایو په سرو ماڼو یو روډ راکړي نو دا مونږ هغه ته درخواست کوو چې څومره زر کېدی شي نو د دغې د منظوري وکړي او دا روډ چې کوم دی چونکې پیسې کمې دي نو دا دې لږې زیاتې کړي چې دا زیاتې کړي نو انشاءالله دا روډ به هم یو خاص دغه ته ورسي او زموږ خو دا ریکویسټ دی هغه چونکې حکمرانان دي حکمرانان کولی شي په دې وخت کې او نور به موږ خپل کلیوال لاونډېږو هېڅ په پنډ لګولو کې به زموږ هېڅ خبره نه راځي. بل حاجي صاحب که تنقید کې وخت نه اخلئ تقریبا زه به دا خبره هغه وخت کې بوځم کله چې زموږ د دې کلي د ټول عمر دیرینه مسله چې وه خصوصا زموږ د کیسانۍ ما نه غوښته چې موږ داسې لایو پروګرام کې خبره وکړو خو چونکې زموږ کشران یې هغو ته بیا د دې تاریخ پته نه وي نو چې کله دغه معامله حل شوه یوې جرګې مطابق حل شوه بیا چې کله دغه جرګې فیصله وکړه د هغې دپاره چې څومره د وخت معاملاتو هغه زمونږ د قوم پکې شاته پاتې نه شو جرګې چې کوم فیصله کړې د جرګې په اصولو معاهدې مطابق د قوم خپلې هغه پیمنټ وخت په وخت د ایس اکاونټ ته کړی دی د هغې نه وروسته بیا په دې کلي کې خپل یو اتفاق وشو او دې کلي یو تقسیم وکړو په 1/2 کې چې نیم کلی یو طرف ته شو نیم بل ته شو باقاعده د هغې یو د پښتنو د ژبې زه به وایم چې خسڼی شوی و یو ښکلی عمل شوی و خو د دغې نه وروسته زمونږ دغه د تقسیم عمل بار بار د تعطل شکار کیږي دا ولې فرید خانه دا خو د ډېره ښه خبره وکړه د دې تاسو چې دا کومه خبره وکړه نو د دې دا خبره ده چې تا د 2002 کې یو پیره دوی چې کم دی نو زموږ مشرانو د دې تقسیم کړی 2002 نه بعد چونکې تقسیم یې کړی خو پوره شوی نه و نو په هغې کې به هم دا خبرې کېدې او ډېر ښکلي په انداز باندې تقسیم کړی و ټاس یې ایښتی و په ټاس باندې یو طرف بل طرف ټول خلک مطمئن وو چونکې هغه کار دوی افراد سر ته ونه رسو نو په هغې کې ټیم ولګېدو چې ټیم پکې ولګېدو نو د هغې د وجې نه خلک ډسټرب شو په 2014 کې بیا موږ را پاسېدو چې یاره دا اوس دا کول دي نو زه خو خیر د دې تقسیم دپاره خو زه نه وم را پاسېدلی ما خو صرف د علاقې د حسن دپاره د ونو لګولو بوټو لګولو او په دې طریقه باندې مونږ وایو چې یاره دا کار وشي نو دا به د علاقې حسن خو هغې کې دا خبر راغلی د مشرانو طرفه چې یاره که مونږ دا تقسیم کامیاب نشي نو د بوټي لګول دې ته بیا نقصان رسي نو مونږ په تقسیم کې دغه شروع بې احتحاشه میټینګونه شوي خبرې شوي دي نو یو کس دوه داسې دي چې هغه په دې کې لکه کومه طریقه کار چې زمونږ د ټول کلي د 99% هغه یو کس نیم هغه بل شان غوښتو او هغه بل شان والا خبره چې ده نو په هغې سره دا مسلې جوړې شوې دا مسلې اوس انشاءالله تعالی چې نن په دې کې تحصیلدار صاحب هم راغلی یو هفته مخکې هم راغلی او بیا به هم راځي
نو زما امید دا دی د الله پاک نه دا توقع لرم چې په دې را روانو 15 میاشتو کې به زمونږ دا تقسیم خپل انجام ته ورسي او مونږ ټول کلیواله چې کوم دی نو هغه به مونږ خوشحاله یو او اوس هم خوشحاله یو خو بیا به زیات که دا وشي نو دا یو دیرینه مسله ده څنګه چې زمونږ او د خانپور د خلکو مسله وه څنګه زمونږ او د شوې د خلکو مسله وه نو هغه الله پاک حل کړې ده په 1999 کې او زما انشاءالله په 2021 کې زه د الله په خپل الله پاک نه ډېر امید لرم چې دا مسله به حل شي. آصف صاحب دغه خبره لږ په وړاندې بوزم زموږ چې کوم کشر کل دی کشر کل زه هغه ته وایم چې هغه سوشل میډیا ده او د هغو خپله خوښه ده نو چې څه پې اپلوډ کوي او څه خبره کوي ځکه چې څه رول ریګولیشن خو شته دی نه نو دغه خلک زیات دا خبره کوي چې یاره لکه مطلب په نسبت د هغه 2002 سره چې کوم معاملات و د هغې نه وروسته ځنګل ته ډېر غټ نقصان ورسېدو په دغه نقصان ته چې کله هغه ګوري نو دغه 2014 نه وروسته دغه سفر مخې ته کوي او په دغه کې تاسو ټارګېټ کوي چې یاره دا حاجي صاحب کمزوري ده. دوی ټیک وایي دا څوک چې دا خبره کوي نو زه دغه خبره زما هم ده چې مثلا زه یو بزنس کومه دغه بزنس زما د خپل ملک څخه چې د بار ملکونو ته پکې هم ویزټ وي زما سره ټیم ډېر کمی چونکې زمونږ د کلي مشران چې کوم دی نو هغوی ته هم وخت دی د ټیم کم په وجه باندې چې هغه ټیم نه نو دا مسله دونه اوږده شوه او انشاءالله دا بیا راوسو په سرکاري طور باندې مونږ کوشش کوو او په هغې کې مونږ تحصیلدار ای سی صاحب دا ټول انوال کوو بلکې انوال دي نو اوس امید دا دی چې دا به زر وشي چونکې زه یو سوشل ورکر یم او دا د جیداد تنازعه ده نو سوشل ورکر د جیداد تنازعې د حل کولو هغه دا نه د هغه کار دا نه د هغه دپاره هر یو غریب سړی که د هغه سره جیداد وي که د هغه سره جیداد نه نو هغه د هغې کوشش کوي چې یاره خلک بېروزګاره نه شي خلکو چې کوم دی نو د عزت ژوند تیر کړي چونکې دا د جیداد مسله ده په جیداد کې د کمی زیاتي خبره وي چونکې د جیداد دغه ډېر زیات دی بل پکې زیات پکې زمونږ دا کسان چې کوم دي زمونږ کم کشران چې دي نو هغه د دې نه دي خبر چې دا جوډیشل مسله هم ده دا په عدالت کې د شپږو کالو نه هم پرته ده نو که مونږ کله رسو نو بیا مخالف کم کسان چې دي نو هغې جوډیشل طرف ته ځي چونکې په هغې کې ما په خپل ذاتي 10-12 لک روپۍ ولګولې مشرانو ته پته ده خو چونکې د هغه طرفه دا نه کېږي په هغې کې داسې څه مسلې دي چې هغه زه د میډیا په دغه نشم ویلی نو د هغې د وجې نه دا اوږده شوه او زمونږ خبرې خپلې چې دي نو زمونږ په کلي کې دې کشرانو ته پته ده چې د دوی مشران مخکې څنګه دي اوس څنګه او را روان څنګه دي نو ما هم خلک پیژني او خلک خو چې څوک څه خبره کوي نو که زه اوس ویم چې یاره زه لکه د دې جیداد دې خبرې ته نه یم جوړ چې زما دغه لاندې دا کار وشي نو دا به ښه اوږد شي نو چونکې څوک خو موږ رامنې کړي نه دي که کم کشران دا خبره کوي نو هغه دې فانې له راشي اوسکی نیوز دې فانې له دې راشي خپله خبره دې وکړي او ګنۍ نو زمونږ ډېره هر وخت کولاوي او بلکې بل ځای دی هغې کې هغې ته به موږ راشو چې زما کم کمی دی هغه به زه بیان کړم چې دوی کم سوالونه کوي نو که د هغې صحیح جوابونه ما ورنه کړه نو بیا به دوی ټیک وایي خو که دوی داسې خبره کوي نو هغه خو وروره دا نن د عمران خان حکومت ته 2 کاله وشو خلک وایي څه وکړه نو دا هغه نه خو څوک تپوس نه شي کولی هلته به ځي که نه چې د هغه نه تپوس وکړي نو دا خو نه کېږي نو که څوک داسې خبره کوي چې یاره د لرې نه خبره کوي نو د لرې خبره خو د هغوی حق ده بس زه یو که ما ته مشر وایي نو په ما به سوالونه هم ډېر کوي خو زه به جوابونه چونکې زه خو دونه دغه کس نه یم چې چا سره نشم میلاوېدی زه خو هر وخت میلاوېږم دوی دې ګروپ جوړوي او هغه دې راشي زموږ نه دې ما نه یې تپوس وکړي ما نه دې خبرې وکړي زه په یو هر باندې پوه کړم چې یاره د دې مسلې د وجې نه دا د دې مشر دا کردار و د دې مشر دا کردار و د دې مشر دا چې د چا څه کردار دي نو هغه به ورته ووایو بیا به دوی په خپله فیصله خپله کوي چې یاره په دې کې زما غلطۍ دې ډېرې دي او که نه دغه مشرانو دي چې هغو دا اوس نه غواړي اوس هم نه غواړي نو دوی ته به په خپله پته ولګي زه د خپلو کتونکو دپاره د حاجي صاحب دغه روانه خبره لږه په وړاندې بوځم د بده مرغه دا زما یو خپله تجزیه ده دیټس مین چې دا غلط هم کیدی شي خو زما رایه ده چې د حاجي صاحب خواله د اوسکۍ د مشرۍ په نوم باندې خصوصا د غره په حواله کم کسان د کورونو نه راځي بېادبي دي ماپې
او په هغو دې بده نه لګي دغه مشران چې کله هم دلته کیني دا صرف مجلس اورېدو له راځي د دغو په شا یو بل مشر په کور کې ناست عزت ته لاړ شه جو چې سیوې جو کوا زمونږ د طبیعت جو منو او که زمونږ د طبیعت وه جو ورته وایي چې لالی نه مني نو زه بیا هغه خلکو ته وایم چې د څو پورې همدا خبره کېږي چې لالی نه مني نو د خدای دپاره د حاجي صاحب په ځای کې هسې راځه چې اسکا خو خپل ځان وتله آیا ستا په کور باندې ستا په کور کې ستا په خپل بچي لاس رسي او که نه رسي نو بیا چې چا سره د اختیار ستا په کور کې دی که نه دا راولېږه چې د قوم دغه ستونزه حل شي او چې دغه غلامي هم زمونږ ختمه شي لکه څنګه چې د اوارې دغه غلامي ختمه شوې ده نو لحاظه بیا وایم چې د کور نه د کار سړی لېږه د کور نه د کار سړی لېږه ماشومان مه لېږه او کله کله زمونږ دا ځینې مشران د بده مرغه بېادبي دي معافي غواړم چې زمونږ ځینې مشران هم په کور کې د کشرانو د لیول نه هم ډېر لاندې دي نو لحاظه داسې خبرو له سړي راپاسئ سړی تعریف کې وکم بیا به دا خبره اوږده شي نو چې کله سړي راپاسي نو بیا د سړو په مجلس کې د سړو خبرې خوند کوي او بیا داسې کارونه سړو ته کله هم نه ټینګېږي ښه دا خپله خبره لږه په وړاندې وځم حاجي صاحب زمونږ د غر الله تعالی داسې یو ښایست ورکړی دی چې څومره زما عمر دی او بیا زما نه خو ستاسو عمر ډېر زیات دی او تاسو هم په دې کلي کې ژوند کوئ زه هم په دې کلي کې ژوند کوم نو دا هغه غر دی چې کله دا موږ ناغه کړو نو دا د نختر ته په خپله خاندي ته یقین وکړه دا خاوره وایي زه هم صرف نختر له پیدا یم ډېرو ملګرو اعتراض کړی دی تېر وخت کې موږ مناسب نه ګڼله خو چونکې تاسو ټایم را کړی دی او یو اجازت یې بل را کړی دی چې ستاسو څومره تنقید نو کولی شي نو یقینا چې تنقید به نه موږ به د اصلاح پر خبره کوو چې دا غر چونکې په خپله چې قدرتي طور دا د نختر دپاره جوړ دی نو دلته لاچي ولې دا د یو ډېر زبردسته خبره وکړه خبرې که تاسو د غر ته اوس دواړه مخامخ ناست یو که ګورئ نو دا داسې دونه نختر په دې کې نه و په دې کې موږ دوه خبرې کړي دي چې یو مونږ په دې کې کوم قدرتي نختر راخیږي نو د هغې کوشش کوو چې هغه غټ شي چونکې هغه د دې غر خپل څیز دی نو هغې کې زمونږ په دې علاقه کې شکونډ مونږ ورته وایو نو مونږ څلور پیرې د حکومت د طرفه درې پیرې مونږ ونې بوټي نال کړه صرف نختر هم نال کړه نو هغه په هغې کې په لکونو بوټي مونږ نال کړه خو یو نختر چې کوم دی نو هغه ونه شو هغه شکونډې نه خوري او ما مختلف کدوان مې ورته نال مختلف کوششونه مې وکړه خو بهرحال هغه نه کېږي اوس که نختر مونږه پرس که مونږ وایو چې یاره که نختر نه کېږي او نور څه هم دې نه کېږي نو دا یو ناجایزه خبره ده او بیا د هغې په وجه باندې مونږه لاچي او نختر ګډ ورنالو چې یاره که دا نختر تې ونیسي نو دا شی خو به وشي او که لاچي وشي او بیا نختر پکې نال کړو نو بیا به ترې لاچي و نختر به پاتې شي نو دا دواړه شیونه به وشي او د لاچي په حواله سره که د چا څه اعتراض وي چې یاره دا سم او مختلف رای دي دا بوګس اعتراضونه دي د دې هیڅ ساینسي خبره نشته خلک دا دې لاړ شي څوک چې وایي که نه ګوګل ته دې لاړ شي ګوګل دې سرچ کړي د لاچي په زرګونو قسمونه دي دا دې وګوري د دې نه ماحول ته ډېره زیاته پیدا ده نه چې نقصان ځین خلک وایي که نه دا اوبه رانیسي نو دا زه په دې میډیا باندې خو د دې خبره نه کېږي دا ډېر زیات ټایم غواړي که څوک وایي چې یاره دا اوبه راکاږي نو زه وایم د دې بالکل مخالف یم چې دا داسې خبره نه ده را دي شي ما دې دغه کې دا مطمئن کړي زه به دا مطمئن کړم چې یاره د په لاچي کې دا خبره نشته بلکې د انوایرمنټ دپاره د ټولو نه بهترین بوټی دی زر غټېږي زر تاله پیسې درکوي چونکې مونږ غریبانان یو نو که زمونږ په غرونو کې لاچي ولګي نو دا به زر مونږ پیدا راکوي له څلور پنځه کاله بعد دا مونږ خرڅولی شو او بیا د ټولو نه بهترینه خبره دا ده چې دا بیا پخپله راخیږي که مونږ نه غواړو نو زمونږ غر دی مونږ درې څلور کاله وپي لکه په دې ځین غر چې نشته دی یو قسم بوټی پې نشته دی که نه نه پې نختر شته نه پې لاچي شته نو دا خو د څلوېښتو کالو نه پې نشته نو په هغې به مونږ نالګو یو څلور پنځه کاله به وګورو د هغې نه بعد زمونږ خپلې کمیټۍ دي خپل خلک دی او هغو دا وګڼله چې یاره دې نه دا مسله ده نو دا د دغه مونږ ته دې راوړاندې کړي مونږ به پرې خبره کوو هسې نه لکه د تشه خبره نه چې یاره بس یو څیز زما نه دی خو یا چا راته ویلي دي نه دا خبره غلطه ده البته دویم یو بوټی دی ګلتوت ته وایو هغه خیر چونکې په غره کې نشته دی خو زمونږ په دې کوڅو کې دی نو د هغې نه بیماري خورېږي هغه ما کتلی دی په ګوګل باندې
او د هغې د ماشو استوګنه ده بالکل نو بر هغه ماشي پکې هم دی خو هغې کې د هغې نه د الرجي بیماریانې چې څومره دي نو دا دي نو زه ټولو ته دا درخواست کوم چې زما نرسري ده ما د دې دپاره کړې ده که چا د کم ځای کې د چا دغه بوټی د دې ګلتوتو نو هغه دې لرې کړي او زمونږ ته دې وښیي د هغې په ځای به وله زه نختر او یا لاچي دا ورکم دا دې فینال کې نو دا به د کلي د ولس لپاره د پیدې خبره نو دا زما یو پیغام دی دا د ځان سره نوټ کړي حاجي صاحب څنګه چې تاسو خبره وکړه که زه داسې ووایم چې چا وینو دا خو به خوند ونه کړي خو د دغه خلکو دا یو خبره ده چې یاره مطلب په دغه یو براعظم استرالیا چېرته چلته یا داسې یو ملک و داسې یو براعظم دی چېرته جبې ډېرې وي نو دغه لاچي هغه ځای دپاره چې کوم دی نو دا یو داسې بوټی و چې هغه جبې دا وچې کړې نو خلک وایي چې دلته موږ مخکې د دې اوبو د دې کمي سره مخ یو کومو خلکو چې د چینو څه واسطه ده نو هغو دغه زیات تر دې خبره باندې با خبره کوي نو زما ورور داسې دا بالکل صحیح خبره ده چا چې سا اورېدلي دي جو هغه خبره کوي که نه خو دا خو ډېرې داسې خبرې دي د لاچي دا یو خبره شوې ده بس لاچي هغه وخت کې اوبه څکي چې کله باراني مسلسل باران ورېږي او دا د ده نه د اوبه ځي نو دا ځان ته راکاږي دا نه دا سکي دا سټور کوي او بیا چې کله مثال یې د اوښ دی چې بیا سوکړی نو دا اوبه په کار راولي او ماحول هم ورکوي او پخپل هم پکې نو د لاچي کې یو دا کمال دی دا د جبې دا خبره چې تا وکړه دا بالکل ټیک ده چې یاره دا اوبه څکي خو چې یي چې نه نو دا صرف د باران په اوبو باندې کار کوي او د دې باندې ما ټرای کړې ده دا ما د دوه دریو بوټو ما پریکټیکل دغه کړی دی په هغې کې د لاچي د اوبو ته ضرورت دومره نه په لږ اوبو باندې دا ډېر کار کوي حاجي صاحب د موجوده وخت کې اوس موږ دوبۍ کې زموږ ویورز دي سعودیه کې دي ناست دي یو ورځ د جمعې ده نو هغې کې ډېر خلک داسې چې هغه د کلي حلاوال چې داسې مازدیګریو سره موږ شاملي خلکو ډېر خوشحالېږي خو په هغې کې د ډېرو خلکو دا یو خبره وره چې یاره حاجي صاحب ته وایي چې د خدای لپاره دا پیره دې غر ته داسې یو شکل د تقسیم ورکوي یو چې پکې دا نوي تجاوز کېږي که نه څنګه لکه زه تاسو خبره کوم چې یاره خان بابا یو ښایسته ویلي و په خلکو ښایسته ښکارېده دغه کې چې کوم خلک ناست وو موږ چې کله خلک د دغه ځای نه چوټي کړه نو ته یقین وکړه چې هلته اوس زړه نه خوشحالېږي او د هغې سره سره بیا نفرت هم پیدا کېږي چې کله لوکیشن ته وګورې که نه بل څه پکې په نظر راشي نو هغه خلک هم د دې غواړي نو د دغې سعودي والا د دوبۍ کې چې کوم ملګري دي خاصتا د کلي اوسېدونکي دي خو هلته دي د هغو دپاره چې عنقریب بس انشاءالله اوس به ټایم دونه نه لګي نن ما خو تاسو ته وویې که نه چې یاره تحصیلدار صاحب د دې دپاره راغلی و د هغو سره خبره وشوه او د را روان بود د ورځې نه به یو د ټول کلي په سطح باندې به یو میټینګ وي او د هغې نه بعد به موږ د دې له پروګرام طی کوو او دغه پروګرام لاندې به دا انشاءالله دا تقسیم سرته رسوو حاجي صاحب د پلان په حواله که د چا پړه کې خبره وه نو زموږ پروګرام کتی شي په ریپیټ کې دی بیا وګوري که د غر په حواله د روډ خبره ده نو په هغې باندې هم حاجي صاحب خپله خبره وکړه چې دا په کثرت رایه مشران راغلي وو د مشرانو د وینا مطابق دا لاره خوښه شوې ده او په دې باندې خبره روانه ده د دې سره سره د لاچي د نختر خبره وه او زیاتې خبرې خو داسې دي چې زه نه غواړم چې هغه موږ د اوسکۍ په پاڼه راولو هغه د بند کمرې خبرې دي اب هم کېږي او انشاءالله ان قریب چې نن څنګه حاجي صاحب وویې چې تحصیلدار صاحب راغلی او هغوی د دغه تقسیم په حواله دلته نن وزټ نو انشاءالله موږ پر امید دی چې ډېر ژر به دغه پروګرام موږ سرته رسوو حاجي صاحب تاسو خبره کوله دا فرید خان خبره چې څوک د کمې ونې مخالفت کوي که نه چونکې زه د دې سره تعلق لرم زمونږ ټولو کلیوالو ته پته ده چې یاره ما د فرټیلایزر کار کړی د سرې تقریبا 30 سال نو ما ته دا پته ده چې کم فصل څنګه کېږي کم څه غواړي کم سره غواړي کم فصل نه کم نقصان نه دي کم تی پیدې دي نو د دې ما ته چې څومره علم دی نو داسې بل چاته به ډېر کمی نو د هغې د دوی په حواله که څوک داسې خبرې کوي که نه نو زه د هغه ورونه دي زما خواله راشي زه اول د دوی نه دا تپوس کوم چې د دوی په کورونو کې د دوی کمې ونې خوښې دي او دوی په کورونو کې کمې ونې نالول غواړي په دې ماحول کې نو زه ته دا وایم چې غر خو زموږ په ذمه دی هغلته خو موږ کوشش کوو هر څه چې کوو خو په دې کلي په دې ماحول کې موږ له داسې په لارو کوڅو په کورونو کې داسې ونې نالول پکار دي چې کم زموږ د روان نسل لپاره ماحول ښه کوي نو زه د دوی ملګری یم ونې زه ورکوم حفاظت به دوی کوي چې کم قسم ونه غواړي څومره قیمتي ونه یې زه وله اخلم خو دا شرط به پکې چې حفاظت په هغه کس کوي چې کم دا خبره کوي نور مونږ په ترتیب د لارو کوڅو د ارتولو د روډونو د کولا وهلو
هغې ته د ښایست د هغې دپاره د ونې نالولو یو پروګرام جوړو، یو داسې نیچر کې راولو چې زه امریکې ته هم تللی یم، انګلینډ ته هم تللی یم، ملیشیا ته هم تللی یم. زما به دا کوشش وي چې یاره ټول ملک خو زه نشم کولی، خو د اوسکۍ په سطح باندې یا زمونږ د دې تحصیل په سطح باندې به انشاءالله 2021 دا زمونږ د ونو کال دی او په دې کې به مونږ کم سے کم 7-8 لاک ونې نالو او دا کلی به او دا علاقه به مونږ داسې ښایسته کوو چې څنګه یورپ ښایسته دی. څنګه داسې صاحب تاسو دا خپله خبره وکړه چې یاره که فرض که یو سړی اعتراض ولري او ممکنه ده چې هغه زما خواله دې راشي او زه به د حاجي صاحب د مخې دغه نمبر یې نه جوړوم، دلته چې کوم دی نو د فقیر محمد وي تاج محمد چې خلک یې تامج په نوم پېژني هغه هم راځي او حاجي صاحب ټایم ورکوي. نو ستاسو لپاره هم ټایم شته دی، څه ټایم هم چې راځئ په کومه خبره اعتراض لرئ تنقید لرئ، خو دغه تنقید د اصلاح دپاره او چې د هغې څنګه جي هغې د کلي د اصلاح په باره کې دغه ملګري چې څنګه تپوس کړی دی حاجي صاحب راسه ناست دی د کلي د اصلاح په حواله زه به یوه خبره صرف کوم، نور به حاجي صاحب خبره کوي. زمونږ ډېرې جرګې د دې کلي په حواله چې نو الحمدلله حاجي صاحب کله کله خپل ډېر میټینګونه چې کوم دی چې هغه د د بزنس په حواله هغه هم کینسل کړي او د اصلاح لپاره ډېرې منډې تړلې وي. خو حاجي صاحب بیا هم د کتونکي جواب دی چې په دې کلي کې ډېرې مسلې پرتې دي، کورنۍ مسلې چې دي د ورونو په منځ کې د ګاونډ په مسله کې ډېرې معاملې دي، یاره تېرې مسلې ستاسو په مخې دي، دغه زمونږ د بر کلي 2-3 مسلې د مصر پورې پرتې دي. په دې کې د دې کتونکو هم دغه یو سوال دی چېرې دا خو هر چا چې دا خبره وکړه ټیک ټاک خبره وکړه په دې باندې هم زموږ نظر دی. زه به انشاءالله د کلي د نوجوانانو یو کمیټي جوړوم او د هغه به بھرپور طاقت به دی چې هغه به زه رجسټر کوم او د حکومت نه به د هغې منظوري الو او په کلي کې چې څنګه هم داسې مسله راځي نو د هغې به بھرپور اصلاح کوو. او د اصلاح خبره ورور ته کوې نو پرون مونږ څلور زګونو ته تلي د اصلاح دپاره او په څلورو ونو کې کامیاب شوي. نو هغه خو راځي روزانه جګړې راځي، روزانه حل راځي، دا زمونږ یو دنیا ده، زمونږ یو ترتیب دی، زمونږ یو خبره ده او کیږي به. او بالکل په ما زه درته وایم چې زه د یو سوشل اکټیویسټ په حواله سره کار کوم، سوشل ورکر یم. زما په حواله که څه داسې غلطۍ کېږي نو زه معافي غواړم، خو په معافۍ کار نه کېږي. ما ته خبره مخې ته کوئ چې یاره حاجي صاحب دا خبره دې غلطه ده، د دې مونږ له جواب راکړه. که ما جواب در نه کو نو زه خو به خپله خبره پرېږدم که نه. زه د نورو مشرانو غوندې کې نه یم چې یاره نور مشران چې کوم دی نو خبره وکړي او بیا په خپله خبره د حده پورې ولاړي، د خټ د سره پورې بیا ولاړي. نه زما به داسې خبره نه وي. زه چې تاسو صحیح خبره وکړه بالکل هغه به در سره منم. که غلطه وي نو کوشش به هم دی چې یاره تاسو پوه شئ. که تاسو نه پوهېږئ بیا هم خپلې غلطې وایئ، اخر به په خپله پوه شئ. زما د پوهېدو به تاسو ته ضرورت نه وي. بل حاجي صاحب تاسو یو خبره وکړه چونکې ملګري ناست دي پروګرام ګوري، دلته همیشه چې د کله نه دا دیره آباده را دا پام هاوس آباد دی نو په دې کې د مشرانو ناسته کېږي او همیشه د کلي په ستونزو باندې خبره کېږي او دا بیله ده چې آیا کامیابي شته یا نشته. خو زه وایم تاسو یو خبره وکړه داسې یو پروګرام را جوړول غواړي، خصوصا زمونږ د دې څنګه چې تاسو د ګرینري شوقین یې، موږ وایو چې د دې کلي د کلینس چې کومه زمونږ نالۍ دي، زمونږ کوڅې ګنده دي، دې له به څوک راځي نه. نو زه وایم چې زمونږ په دې کلي کې د نوجوانانو په سطح چې هغه د 18 سال نه والا او د 25 سال پورې داسې یو ایج لیمټ کېدو او هغې له داسې یو پروګرام شروع کړو چې موږ د خپل کلي د لارو کوڅو صفایي هم وکړو. بالکل سره ملګری یم فرید خانه. موږ کوم نوجوانان چې دا خبره اوري او که څوک یې نه اوري خیر هغه به موږ راغونډوو. ما د دې دپاره خصوصي یو 4x4 پیک اپ اخیستی دی او په هغې باندې کلین ان ګرین پاکستان دی. نو هغې باندې ونې به موږ لګوو، د کلي د صفایۍ دپاره به هم ماحول کوو. نو تاسو څوک هم چې دا خبره اوري انشاءالله را روان 2021 چې نو دا به زموږ د کلي د ټولو نه بهترین کاري. په دې کې به موږ کمیټۍ جوړو د نوجوانانو په سطح باندې، د هغوی د تعلیم په سطح، د هغوی مختلف زموږ دغه دي. نو د دې نوجوانانو سره به موږ ملګري او د کلي د صفایۍ، د کلي د اصلاح او دا ټولې خبرې به په دې کې موږ کوو.
ان شاء الله په دې 2021 کې به دې خبرې تاسو ته په خپل بیا پته ولګي هغه به بیا خبرې کوو. زه هم زما څومره سوشل اکټیویسټ چې دي په دې وخت کې هغه زمونږ د پروګرام ګوري نو یقینا درته د یو خبره کوم چې دا ژوند تیریږي په کوټه کې هم تیریږي او په بنګله کې هم تیریږي خو دا یو خبره ته کوم چې صفایي نیم ایمان دی د الله د رضا لپاره په دې کې به یې ساهلو او زه وایم چې دې یو پروګرام تاسې را جوړ کړئ ماتې وباسئ خیره زه به ورسه بیلچه وهم کشۍ به وهم د کلي کې د بر سر نه شروع کوئ که د کوسر نه کوئ دا څومره کوڅې چې دي دا کمې چې جوړې دي سیمټي دي دا کمې نالۍ کې چې کچرې پرتې دي راځئ چې دا کلی ښایسته کړو په دې به تاسو هم ښایسته ښکارئ او موږ هم ښایسته کارو. حاجي صاحب پروګرام خو به راغونډو خبرې ډېرې شوي دي د اورېدونکو خو به نور هم څه سوالونه یې به بیا به راځو خو اوس داسې وایم چې په تاسو د ژوند د ډېرو مرحلې سره تېري تاسو سټوډنټ لایف کتلی دی بیا تاسې مطلب هغه د ځوانۍ یو ایج هم کتلی دی زه وایم دغه ټول د انسان دپاره د وخت په وخت د تعلیم یو سټپ بای سټپ وخت دی چې دا په انسان تېرېږي نو دا د تجربې سره دا اخته خلک وایي هسې نه سپینېږي که نه نو زمونږ په دې وخت کې ځوانان کل موجود دی د هغوی دپاره ستاسو داسې یو پیغام چې هغوی ترې څه استفاده وکړي. نو دا خو تاسو داسې یو خبره وکړه چې دا خو مونږه لکه زمونږ څنګه چې تا خبره وکړه د ژوند کم ترتیب مونږ ولیدو پریکټیکل نو نوجوانانو ته زه دا وایم چېرې کم نوجوانان په دې وخت کې هغو د علم یعنی علم حاصلوي نو علم دې کمپلیټ حاصلوي نیم علم دې نه حاصلوي چې کمپلیټ علم حاصل کړي نو په دو پسې به خلک راځي دا د عزت خبره ده چې انکمپلیټ علم حاصل کړي نو دا به خلکو پسې ګرځي چې څوک پی ایچ ډي ته رسېدی شي زه ملګری یم زه ورسره چې څه قسم تاواني دا نشي کولی زه ملګری یم څوک میډیکل ته تللی شي دا غریب یې زه پې پرې میډیکل کوم څوک انجینیرنګ ته تللی شي زه پې پرې انجینیرنګ کوم 15 کاله خرچه ده دا به وله انشاءالله تعالی زه ورکوم پرې به ورکوم دې کې هېڅ خبره نشته د ده نه به پلار نه خبرېږي د ده نه به مور نه خبرېږي د ده نه به کور ماحول کې څوک نه خبرېږي دا یو به زه خبر یم یو به دا خبري د هغې مونږ یو طریقه کار جوړ کړی دی د اوسکۍ دپاره خصوصي او د نور زمونږ د تحصیل ادینزو دپاره عمومي دا کار زه کوم د لساتو کالونه زه کوم زما په وجه باندې ډېر بهترین ډاکټران راغلي دي ډېر بهترین انجینران راغلي دي که څوک بار ملکونو ته تللي دي نو هغوی ته هم پته ده که څوک زما د وجې نه مستفید شوی هغو ته به دا پته وي زه اوس دا کار په بھرپور انداز سره کوم نو زه نوجوانانو ته وایم چې افرټ دې کوي چې په کومه اندازې کولی شي خپل کوششونه دې کوي او هر وخت دې د بل مدد کوي چې کله د بل مدد دوی کوي نو دوی ته به خپل ژوند ښکاري او په دې طریقه باندې به زمونږ معاشره مخکې ځي. یو جهان مننه حاجي صاحب چې څنګه موږ له ټایم راکړو نه دا آخري سوال او د هغې چې کوم جواب راغی زه خصوصا په خپل کلي کې هغه خلکو ته چې هغه قابلیت لري هغه کلاس وایس په ټاپ دي خو لهذا د هغو غریبي هغو مخکې تګ ته نه پرېږدي نو لهذا دغه بهانه دې ختمه شوه که چېرې تاسو سبق وایئ تاسې میټرک وکئ تاسې پی سي وکئ او چې تاسې د دې خاورې د یو ښه ډاکټر په حیث د یو ښه انجینیر په حیث او ډېرې لارې دي چې تاسو یو ښه تعلیم یافته جوړ شئ نو په هغې کې حاجي صاحب تاسو ته ووایي چې که چېرې تاسو کې دا قابلیت موجود او ستاسو مخې ته ستاسو دیوال غریبي وه نو انشاءالله حاجي صاحب وایي چې موږ به ستاسو پای کې پوره مدد کوو نو دا زموږ کوم لایو پروګرام روان دی او زموږ ملګري اوري خو نه او چې دا قابلیت دا یو خبره پاتې شوه څوک کم نوجوانانو کې چې د اهلیت چې هغوی کار کولی شي بزنس ټایپ نو هغوی لکه خپل سوچ دی برابر کړي موږ به ورسره ملګرتیا وکړو که څه لږو ډېرو پیسو ته ضرورت وي نو ګارنټي به موږ له راکوي چې یاره هغه پیسې دا ونه خوري نور دا کاروبار کې به ورسره موږ ملګرتیا کوو خبره به کوو موږ به دا لکه ما به مطمئن کوي چونکې زه بزنسمین یم ما ته پته ده چې بزنس څنګه کېږي نو په هغې دې موږ مطمئن کوي موږ به انشاءالله دوی له د بزنس په اړ باندې به هم که د بینکونو نه ګورنمنټ ولا پیسې ورکوي نو په هغې کې به مو سره مدد کوو او بزنس دوی خپل کوي نو موږ د هغې لکه کوشش به کوو چې دا وشي انشاءالله. زموږ سره په کمنټ کې خو سنجیده سوال نشته که نه نشته جي نو داسې به کوو وخت محمد زبیر حاجي صاحب ته دا محمد زبیر بس ټیک ته هغه تاسو ته به پته مي یو خراجي تقسیم پیش کړی نو بس ټیک ته خو لایو روغایو حاجي صاحب ویم وسم وایي چې که چا دغه قابلیت لري نو